هغه زندگی ده کومه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ ته په خپل معمول کې را لېږلې ده. قرآن حکیم زموږ د ټولو علومو سرچشمه ده. د پیغمبر علیه السلام جون ټول د قرآن نه تعبیر دی. د پیغمبر علیه السلام ټوله زندگی دا کلو قرآن دی. بس اوس چې پیغمبر علیه السلام الله صلی را لېږلی دی، څه دپاره را لېږلی دی چې موږ د هغې نه ځان هم خبر کړو، په هغې عمل هم وکړو. قرآن حکیم موږ ته درې خبرې کوي. یو خبره د عقایدو ده چې زموږ عقیده د الله په توحید، د پیغمبر علیه السلام په رسالت، د پیغمبر علیه السلام په قرآن او د فرشتو په وجود د مرګ نه وروسته د زندګۍ باندې جوړه شي. دا د عقیدې بنیادي اساس دی. بیا موږ ته اعمال صالحه چې ورته ویلی شي. پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند موږ ته ښودلی مونځ څه ته وایي، روژه څه ته وایي، زکات څه ته وایي او حج څه ته وایي. د مونځ طریقه پیغمبر علیه السلام موږ ته ښودلې ده. دې کې نه څوک زیاتې کولی شي نه څوک کمې کولی شي. د روژې میاشت رمضان یې ټاکلې ده، دا بلې میاشت ته څوک تبدیلولی نه شي. په زکات یې په مال کې ایښی د هغې خپل نصاب، خپل مصرف، نه مصرف بدلیږي نه نصاب بدلیږي. حق یو طریقه به تر قیامت روانه. حج موږ ته ښودلی دی، مقام معلوم دی، ورځې معلومې دي، طریقې کار او لباس د حج معلوم دی. دا هېڅوک تبدیلولی نه شي. دا اعمال صالحه دي. دې نه وروسته بل اعمال هغې ته ویلی شي معاملات ژوند. معاملات ژوند کې الله موږ ته طریقه د ژوند ښودلې ده. حرام به نه خورې، سود به نه کوې، شراب به نه څښې، بدپیلي به نه کوې، غلا به نه کوې، ډاکه به نه کوې، قتل به نه کوې، په چا به بې ځای الزام نه لګې. معاملات ژوند الله پیغمبر علیه السلام ته موږ ته هغه په ژوند ښودلی دي. قاتل له سزا، رهزن له سزا، سارق له سزا، مرتد له سزا، شرابي له سزا، حرامخور له سزا، جوارګر له سزا، سودي له سزا. دا ټول موږ ته الله د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې راکړي دي. اوس زموږ یو حصه زندگی د دین ژوندی ده، یو حصه د ژوند مکمل مړه ده. مسلمان تصور هم نه کوي چې لا دغه دین دی که نه دی. تصور کې هم نه راځي. ماسوا د مذهبي طبقاتو ده چې آیا د الله دا نظام دا به څوک چلی؟ دا به زموږ نه وروسته نور مسلمانان را پیدا کېږي، هغوی به دا نظام چلی؟ آیا دې لپاره به خدای نور خلق را پیدا کوي؟ که نه دا به الله موږ نه غواړي. تصور کې هم نشته، فکر کې هم نشته. الله څه وایي قرآن کې؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله وایي الله تبارک و تعالی هغه ذات دی چې رالیږلی دی خپل پیغمبر په هدایت او په حق دین. څه دپاره؟ چې په ټولو ادیانو یې غالب کی، اگر چې کافر د اسلام غلبه نه مني. اوس کافر په ملک کې جنگ نه کوي که کوي؟ کافر په چا روژه نه بندوي که بندوي؟ حج نه بندوي؟
یو حکم د اسلام کافر نه بندي، کافر د اسلام نظام نه بندي، کافر اسلامی معاشره نه بني، کافر اسلامی تهذیب نه بني. او دغه د مسلمان د ازادۍ او د ترقۍ لار ده. پیغمبر علیه السلام چې په جنگ بدر کې توره ایستې ده، اصحابیاتو چې په جنگونو کې د اصحابو سره شرکت کړی دی، په جنگ احد کې حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ سلور زامن د شهادت د پاره پیش کړي، یو بچی مړ شه، 2 رکعات نفل وکړه، بل شهید شه، 2 رکعات نفل وکړه، بل شهید شه، 2 رکعات نفل وکړه، بل شهید شه، 2 رکعات نفل وکړه. سلور زامن شهیدان شو. او د قیامت په ورځ به سویم چې زه د سلورو شهداو مور یم. دا قرباني هغې مونځ له نه ده ورکړې، ها، دا قرباني هغې روژې له نه ده ورکړې، دا قرباني هغې د اسلام غلبې قانون او ضابطې د اسلام له ورکړې. د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک کې کړۍ نه نوتې دي، د پیغمبر علیه السلام غاښونه مبارک شهیدان شوي دي. دا مونځ دپاره نه دي شوي، ها، دا د نظام دپاره شوي دي، دا د اسلام د غلبې دپاره شوي دي. یو صحابي وایي په جنګ احد کې به ما بیبیانې لیدلې چې مشکونه به یې راډکول او د اصحابو خوله کې به یې وباړولې. د پیغمبر علیه السلام بیبیانې په جنګ د میدان کې منډې وایي. دا د مونځ د دفاع لپاره نه وایي، ښه، دا د اسلام د قانون او د ضابطې د دفاع لپاره وایي. نن دې نه مسلمانانو دي، اوس الیکشن دی، خلک څه وایي مولیان په دې کې څه کوي، او د مولیانو دې سره څه کار دی؟ دا د شرابیانو کار دی، دا د ډبانو کار دی، دا د بېخوندو کار دی، دا د فساقو کار دی. دا د پیغمبر علیه السلام کورسۍ ده، دغه نظام چلیږي. دغه ځای کې مسلمان کافر لاس کې نیولی او خپل ملا ورته بدناموي چې بار یې مه راپرېږده، به دا جومات کې کښېنه او دا زبرګ دی جومات کې. نه، زما پیغمبر په ګراونډ کې ولاړ دی. د کافر تسلط د ګراونډ نه ختمېږي. تاسو نه تپوس کوم په فلسطین کې ماشومان قیمه کېږي که نه قیمه کېږي؟ د جومات مولی بچ کولی شي تر څو چې جرنیل نه وي، تر څو چې بادشاه نه وي؟ تاسو دې په رب قسمي نن د مسلمان د حاکمانو ګولۍ د مسلمانانو د سینو نوځي که د کفارو د سینو نوځي؟ د مسلمانانو د سینو نوځي، د کافر د سینې نه ګولۍ نه وباسي. دا ولې؟ دغلته جرنیل دا پکار دی، دغلته بادشاه دا پکار دی، دغلته ډي سي دا پکار دی. بیا ته د کافر تسلط به ووینې. کافر مسلمان هایجیک کړی، وی ملا صاحب مه راپرېږدئ، او قومه وی ملا صاحب مه پرېږدئ. دا الیکشن دی. اوس علما راوتلي چې موږ اسلام غواړو، او اسلام الحمدلله موږ کې شته. د عالم په وجود کې اسلام دی، په کور کې اسلام دی، په حجره کې اسلام دی، مدرسه کې اسلام دی، وینا کې اسلام دی. کم د عالم زندگی د اسلام نه خلاف ده؟ دا پنډال لما ته وایي که نه؟ د ده سره چې کم مقابل دی د هغه د اسلام زندگی راته وښایي چې کار د اسلام کم یو دی. اوس دا دواړه سوچ دی، یو سیکولر سوچ دی. سیکولر سوچ هغه دی کوم چې د اسلام متصادم دی. عالم اسلام غواړي، د اسلام ترقی غواړي، او په دغه کې موږ د پیغمبر ناموس بچ کړی دی، موږ پکې ختم نبوت بچ کړی، موږ پکې دا مدارس بچ کړي، دا ماشومان ګلان چې نن تاسو ته قرآن وایي،
دا مو بچ کړی دي ملک لم آئین اسلامي ورکړی دی اوس دا عالم د ګراوند اخوا کې د سره یو خان نواب اراولی د الله نظام سره جنگ نه کوي دا نه تپوس کوم چې د عالم ملګري انتخاب نه کوي یا د عالم نه کوي او د ده مقابل کې د سیکولر کې مسلمان خپله فیصله کوي چې یا الله اسلام ته نه یم تیار د قیامت په ورځ به خدای له څه جواب ورکوي دا څه وړه خبره خو نه ده دوه نظریې دي یو نظریه د اسلام ده یو نظریه د سیکولر ده زما په ناره کې الله اکبر دی د هغه په ناره کې ډمتوب دی زما په ناره کې کلمه ده د هغه په ناره کې بربنډتوب دی حیران په دې یو چې قوم په کومه فیصله کوي ته د دې عالم د ناره تکبیر فیصله نه کوې او د دغه ډمتوب فیصله کوو د دغه فساقو فیصله کوو د اسلامي نظام فیصله نه کوو او موږ چې کوم دی د سیکولر نظام فیصله کوو د اسلام ترقی به په کومه راځي الله وایي زه اسلام غالب غواړم قوم د الله خبرې سره نه ځي د الله سره جنګ کوي که نه کوي موږ چې مونځ څنګه کوو داسې نظام هم الله غواړي د دغه نظام دپاره د بیت الله حج دپاره بیت الله دی مونځ دپاره جومات دی رمضان روجې دپاره رمضان دی قانون دپاره حکومت او دغه د قضا عدالت دی دا بل ځای کې نه کېږي کېږي دا حج په دې لاهور کې کېږي او دا رمضان چې پوړي کې راشي د جمعې ته راوستی شو یا د ماسپښین مونځ سبا ته بل ته بلولی شو د الله نظام ته کوم خوا بوځي د حکومت نه او د کورسۍ نه تاسو نه تپوس کوم ملا کورسۍ غواړي نو زه خو جومات کې مسله غواړم که نه په دې مسله کې مونځ دی او په هغې کورسۍ کې نظام دی څنګه چې درته په دې کې مې مونځ محفوظ کړی انشاءالله هغې کې به درته نظام محفوظ کوم څنګه چې مونځ نه بدلوم څنګه چې د قوم عقیده نه بدلو څنګه چې پیغلې نه ګډو څنګه چې شراب نه څکو څنګه چې فضل یاد نه کوو دغسې قوم له نظام هم د اسلام ورکوو الحمدلله زمونږ ژوند دی نو قوم باندې دا فرض دی دا رزبلي او پاسئ علاقو کې وګرځئ قوم خبر کوي خاندان خبر کوي د میندو ته وایم د خویندو ته وایم تاسو د اصحابیاتو کردار ادا دی به د حضرت خلصه رضی الله تعالی عنها تاریخ پلی دی به د فاطمه الزهرا تاریخ پلی دی به چې کوم دی د عایشې بي تاریخ پلی په سب ودرېږي تاسو قوم نه امید لرم چې تاسو به د خالد ابن ولید بچي جوړېږئ تاسو به د حضرت علي بچي جوړېږئ تاسو به د حضرت عثمان بچي جوړېږئ تاسو به د حضرت ابوبکر صدیق بچي جوړېږئ تاسو به د پیغمبر خدا اسپیان جوړېږئ انشاءالله باطل نه شکست ورکوئ او که ته وایې چې ملا صاحب دا خو اوټ دی قسم دی موږ په افغانستان کې په ګولۍ کې هم شکست ورکو او انشاءالله په فلسطین کې لګیا یو انشاءالله اسرائیلو له هم په ګولۍ کې شکست ورکوو